ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم ګرانو لیدونکو خوږو زده کوونکو ستړي مه شئ. زه فضل کریم علمي د ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپاړ کې یم. زموږ د نن ورځې درس د 10 ټولګي د کیمیا اړوند د ایزوتوپ موضوع او وروسته نورې موضوعګانې دي. موږ به اول په ایزوتوپ بحث کوو. ایزوتوپ څه ته ویل کیږي؟ د یو عنصر هغه اتومونه چې مختلفې کتلې ولري دا ایزوتوپ بلل کیږي. یعنی کله چې د دوو یا زیاتو اتومونو نمبرونه یو شان وي خو کتلو کې فرق وي دا یو د بل ایزوتوپ دي. یا داسې ویلی شو چې هغه اتومونه چې د پروتونونو شمیر برابر وي او د نیوترونو شمیر فرق ولري دا یو د بل څه دي ایزوتوپ دي. لکه هایدروجن 3 ایزوتوپونه پیژندل شوي. لکه څنګه چې نمبر د یو عنصر دپاره ثابت وي د هایدروجن نمبر یو ده، د هایدروجن نمبر هم یو ده، د یو ده، د یو ده. د دې هایدروجن کتله یو، د دې هایدروجن کتله دوه، د دې هایدروجن کتله درې ده. دا د یو د عین عنصر اتومونه شول، ټول د هایدروجن اتومونه دي خو کتلو کې فرق ده نو دې ته ویل کېږي د هایدروجن ایزوتوپونه. موږ به یو ایزوتوپ څنګه لولو؟ لومړی د عنصر د نوم څخه یادونه کوو، په پای کې کتله راوړو. لکه دا چې لولم څنګه به یې لولم؟ هایدروجن یو، او دا چې لولم څنګه به یې لولم؟ هایدروجن دوه، او دا چې لولم څنګه به یې لولم؟ هایدروجن درې. که چیرې زه وغواړم چې دا ولولم څنګه به یې لولم؟ سودیم 23. او که چیرې غواړم دا ولولم څنګه به یې لولم؟ سودیم 40. د هایدروجن د ایزوتوپونو دپاره ځانګړي نومونه هم شته. لکه هایدروجن یو ته پروتونیم ویل کیږي. چې شی ورته ویل کیږي؟ پروتونیم ورته ویل کیږي. له دې کبله ورته پروتونیم ویل کیږي چې د په هسته کې نیوترون نشته، صرف یوازې یو پروتون پکې دی. هایدروجن دوه ته ډیتریم ویل کیږي. چې ورته ویل کیږي؟ ډیتریم یا ډیتریوم. او د دې دپاره ځانګړی سمبول هم شته چې هغه ډي ده. نو هر چیرته چې تاسې د عنصر د سمبول په توګه ډي کته په دې پوه شئ چې دا هایدروجن دی. او کوم هایدروجن د هغه هایدروجن ده چې کتله یې څو ده؟ دوه ده. هایدروجن درې ته تریشیم یا تریتیوم ویل کیږي. او د دې دپاره هم ځانګړی سمبول شته ټي. یعنې د هیڅ بل عنصر سمبول ټي نه دی، یوازې ټي چې کله تاسې کته په دې پوه شئ چې دا د هایدروجن درې څخه عبارت ده. ایزو بار، د ایزو معنا د یو شان، بار کتلې ته ویل کیږي. یعنی د مختلفو عناصرو اتومونه چې یو شان کتلې ولري دې ته ایزوبار ویل کیږي. لکه سودیم 23 11 نمبر ده، مګنیزیم 23 12 نمبر ده. دا د مختلف عنصرونو اتومونه دي. عنصرونه ولې مختلف شول؟ ځکه چې نمبرونه یې مختلف شول خو کتلې سره برابرې دي، دې ته ویل کیږي ایزوبار. د دې سره سم موږ یو بل اصطلاح هم لرو، ایزوتون ورته وایو. ایزو معنا د یو شان، د تون معنا د ذره. یعنی هغه هستې چې یو شان ذرې ولري. دلته د دې ذرو څخه هدف نیوترونونه دي، خنثی ذرې. یعنی هغه اتومونه چې د نیوترونونو شمیر مساوي یو د بل څه شی دي؟ ایزوتون دي. لکه سودیم 23 11 نمبر ده، مګنیزیم 40 12 نمبر ده. تاسې دلته ګورئ کتلې فرق لري که نه؟ که چیرې نمبرونه یې برابر وي او کتلې فرق درلودی موږ ویل چې دا ایزوتوپ دی. او که چیرې کتلې یو شان وي او نمبرونه یې فرق درلودی بیا موږ ویل چې دا ایزوبار دی. اوس نه نمبرونه برابر دي، د دې نمبر 11 د 12، نه کتلې برابر دي، د کتله 23 د 40. دلته به موږ هڅه کوو د نیوترونونو شمیر پیدا کوو. د نیوترونو شمیر چې پیدا کوو طریقه خو تاسو ته یاده ده. 23 نه به 11 تفریق کړي، 23 نه چې 11 تفریق کړي د نیوترونونو شمیر 23 منفي 11 12، او د نیوترونونو شمیر 40 منفي 12 12. یعنی تاسو ګورئ چې په دواړو کې مساوي شمیر نیوترونونه دي. نو موږ داسې وایو چې سودیم 23 او مګنیزیم 40 دا یو د بل څه شی دي؟ ایزوتون دي. مثال کتلی شي، مثال کې وایي لاندې اتومونو ترمنځ کومې اړیکې شتون لري؟ لږ تختې ته ځیر شئ. سودیم 23 11 او مګنیزیم 40 12. وایي دغه دوه اتومونه یو د بل سره کومې اړیکې لري؟ موږ پوهیږو که نمبرونه هم فرق لري، کتلې هم فرق لري. نیوترونونه حسابوو، 23 نه چې 11 لاړ شي 12، او 40 نه چې 12 کم کې 12. نو نیوترونونه برابر دي. موږ داسې وایو چې یا دوی یو د بل څه شی دي؟
ایزوتون دي. همدارنګه دویم سوال داسې ده چې سودیم 23 مګنیزیم 12 تاسو ګورئ چې په دوه کې کتلې برابرې دي او هغه اتومونه چې کتلې برابر یو د بل څه شی دي ایزو بار دي. دریم سوال نیون 16 نیون 21 او نیون 22 په دوه کې تاسو متوجه شئ نمبرونه ټولو کې برابر دي. چې شی تفاوت لري کتلې تفاوت لري نو چې نمبرونه یو شان یو کتلې تفاوت ولري دې ته موږ چې وایو ایزو توپ وایو. ستاسو د کتاب د 9مې صفحې کړنه ده هغې کې همدغه کتلې ورکړي. دغه کتلې ورکړي نیون 20 نیون 21 نیون 22 نیوکلونونو ته پام وکړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. اول وایي د نوموړو نیوکلونونو د نیوترونو شمیر څومره دی یعنې نیوترونو شمیر به پیدا کوو. بی کې داسې ویلي چې دا نیوکلونونه یو بل په نسبت په کوم نوم یادیږي. تختې ته متوجه شئ تاسې دلته وکته چې دوی نسبت یو بل ته په کوم نوم یادیږي په ایزوتوپ نوم باندې یادیږي یعنې ایزوتوپ بلل کیږي. نیوترونو شمیر چې پیدا کوو څنګه به پیدا کوو؟ نیوترونو شمیر چې پیدا کوو 20 نه به 10 تفریق کې 20 نه چې 10 تفریق کې 10 دې کې 10 نیوترونونه دي. په دې بل کې 21 نه چې 10 تفریق کې 11 دې کې 11 نیوترونونه دي. په دې بل کې 22 نه چې 10 تفریق کې 12 دې کې 12 نیوترونونه دي. دلته اوس یو بل اصطلاح موږ وکته نیوکلون. نیوکلون څه ته ویل کیږي؟ نیوکلون هستوي ذراتو ته ویل کیږي. کومې ذرې چې په هسته کې موجود وي دې ته نیوکلون ویل کیږي. پروتون او نیوترون دا نیوکلون نه دي. او یو د نیوکلیډ اصطلاح موږ لرو. نیوکلیډ چې دا هغه هستې ته ویل کیږي. د اتوم هستې ته نیوکلیډ ویل کیږي او هستوي ذراتو ته نیوکلونونه ویل کیږي. بل عنوان دا تایف. تایف یا سپیکټر څه ته ویل کیږي؟ کله چې یو اتوم غازي حالت ته لاړ شي او د رڼا یا برېښنا یا د انرژي په واسطه تحریک شي او د دې څخه ځینې وړانګې ووځي او هغه وړانګې د فلم پر مخ ثبت شي دې ته تایف ویل کیږي. یا په ساده اصطلاح موږ داسې ویلی شو ځلېدلې وړانګې چې د څپو ټاکلی واټن ولري دا تایف بلل کیږي. د تایفونو د ثبتولو لپاره چې کومه آله کارول کیږي هغې ته سپیکټروګراف ویل کیږي. او همدارنګه هغه آله چې یو سپیکټروګراف ته د وتونکو او ننوتونکو وړانګو اندازه معلوموي هغې ته سپیکټرومیټر ویل کیږي. تایفونه عموما په دوه ډوله دي. که چیرې تاسې دلته پام وکئ د لمر شعاع راځي که چیرې دې مخې ته یو منشور ونیول شي دا منشور د دې لمر د سپینې وړانګې د تجزیې سبب ګرځي او په اووه وړانګو یې بدلوي. خو دا وړانګې یو د بل سره په مسلسل ډول راغلي وي ایدو ترمنځ کوم بېلوونکی سرحد نه وي نو ځکه دا اوس تایف دی. دغه تایف ته موږ څه شی ویو؟ مسلسل تایف ویو. نو تایفونه موږ په څو برخو ویشو؟ په دوو برخو ویشو. یو مسلسل تایف شو. کوم تایف چې د لمر د وړانګو څخه لاسته راځي دا د مسلسل تایف یو نمونه ده. د دغو تایفونو په منځ کې بېلوونکی سرحد نه وي او د ځانګړو لیکو په واسطه یو د بل څخه نه وي جلا شوي. یو بل تایف لرو خطي تایف. خطي تایف په دوه ډوله دی. یو جذبي خطي تایف دی بل خروجي خطي تایف دی. دې د نومونو څخه ښکاري چې په جذبي خطي تایف کې به وړانګې جذبیږي او په خروجي خطي تایف کې به وړانګې ازادیږي. موږ څنګه کولی شو د خروجي خطي تایف او د جذبي خطي تایف په مفهومونو پوه شو؟ که چیرې یو تخلیه شوی ټیوب راواخیستل شي دا یو ټیوب دی خالي دی منځ کې چې نشته د هوا څخه تش ده او دې په منځ کې د یو اتوم یا د یو عنصر غازي حالت واچول شي. سودیم وي ار شی وي هایدروجن وي خو چې غاز حالت کې وي او دې څخه د برېښنا جریان تیر شي. چې کله له دې څخه د برېښنا جریان تیریږي دوی وړانګې خپروي. که چیرې دا یو عنصر وي یو ډول وړانګې خپروي. که چیرې دلته دا د عناصرو مخلوط وي نو دا بیا څو ډوله وړانګې خپروي. چې دغه تایف د خروجي خطي تایف یو ډول دی یعنې دلته وړانګې خپریږي وړانګې ازادیږي. خو که چیرې همدغه تخلیه شوی ټیوب او همدغه غازي ماده
تودوخې په واسطه یا د وړانګو په واسطه تحریک شي، دې ته وړانګې راوړل شي. کومې وړانګې چې دلته جذبیږي او کومې وړانګې چې دې څخه وځي، دو مقدار بیا برابر نه وي. دلته زیات وړانګې جذبیږي او دلته کم وړانګې وځي. یعنې کومې وړانګې چې دې څخه بیا وځي هغه کمې وي، او کوم طیف چې دلته تشکیلیږي دې طیف په داخل کې تورې لیکې وي. د دې لیکو ښکاره کېدل دې په معنا ده چې دلته یو څه اندازه وړانګې د عنصر د ګازونو په واسطه څنګه شوي، جذب شوي. نو دا د کوم طیف نمونه شوه؟ د جذبي طیف نمونه شوه. یعنې په جذبي طیف او خروجي طیف کې فرق څه دی؟ په خروجي طیف کې وړانګې جذبېږي او تور لیکې پکې ښکاره کېږي، او په خروجي طیف کې وړانګې ازادېږي او رنګه لیکې پکې ښکاره کېږي. که چیرې دا عنصر سودیم وي نو دلته کومې وړانګې چې وځي دا به زیړ رنګ لري. که چیرې دا عنصر هایدروجن وي دلته چې کومې وړانګې وځي هغه به سور ګلابي رنګ لري. البته دا د تیر کال د کانکور سوال هم دی چې د هایدروجن طیف څه ډول رنګ لري؟ سور ګلابي رنګ لري، او د سودیم طیف هغه زیړ رنګ لري. د اول ځل دپاره د هایدروجن طیفونه مطالعه شوي. د هایدروجن طیف د بالبیر په نوم عالم په واسطه د لومړي ځل دپاره وڅېړل شوه. هغه د وړانګو د وتونکو وړانګو د طلوع موج دپاره یوه رابطه جوړه کړه چې هغه رابطه داسې ده چې یو پر لامدا دا برابر دی د RH ضرب یو پر ان دو مربع ان یو مربع منفي یو پر ان دو مربع. دا د بالمیر رابطه ده. په دغه رابطه کې دا RH چې ده دې ته د ریدبرګ ثابت ویل کېږي. د چی ثابت ویل کېږي؟ د ریدبرګ ثابت. او د دې قیمت د RH هغه 0.0109 نانومتر په توان د منفي یو ده. دا د ریدبرګ د ثابت اندازه ده. لکه څنګه چې د نور د رابطې څخه موږ پوهیږو سی برابر دی د ګاما ضرب نیو لامدا ضرب نیو. دا د نور د فریکونسۍ او د هغې د طلوع موج رابطه ده. دې ځای که چیرې د لامدا قیمت موږ لاسته راوړو هغه سی پر نیو ده. اوس موږ کولی شو چې په دغه رابطه کې د لامدا پر ځای دغه ولیکو. نو بیا به داسې شي چې یو پر د لامدا پر ځای لیکم سی پر نیو دا برابر دی د RH ضرب یو پر ان یو مربع منفي یو پر ان دو مربع. موږ کولی شو دغه اړیکه داسې ولیکو چې نیو پر سی دا برابر دی د RH ضرب یو پر ان یو مربع منفي یو پر ان دو مربع. او دغه ځایه موږ کولی شو دا طرف وسط کو سی به د RH سره ضرب شي. نو وروستۍ رابطه چې لاسته راځي د هغې نه هغه به داسې وي چې نیو برابر دی د CRH ضرب یو پر ان یو مربع منفي یو پر ان دو مربع. په کتاب کې دغه نیو په ګاما سره ښودلی او دا ګاما د طیفونو څخه د وتونکو وړانګو فریکونسي ده. تاسې کولی شئ نیو سره ولیکي او دې رابطې ته د چا رابطه وایي؟ د ریدبرګ رابطه وایي. یعنې دا د ریدبرګ رابطه چې کوم لاسته راوړل شوې د ریدبرګ معادله چې کوم لاسته راوړل شوې دا د بالمیر د رابطې څخه څنګه شوې ده؟ لاسته راوړل شوې ده. په دې کې نیو خو موږ پوه شو چې د وړانګو د وتونکو وړانګو فریکونسي ده. سی د نور سرعت دی ثابت دی. د سی ارزښت 3 ضرب لاس په توان د 8 متر پر سکند ده. RH د ریدبرګ ثابت ده دغه ارزښت ده. ان یو نشدي مدار دی او ان دوه لرې مدار دی، یعنې د اتوم مدارونه دي. دا ولې دلته لیکل شوي د مدارونو سره د طیفونو اړیکه څه ده؟ موږ وروسته د بور په نظریو کې ویو چې که چیرې الکترون په نږدې مدار کې وي هستې ته نږدې وي انرژي کمه ده، او که چیرې لرې مدار کې انرژي څنګه ده؟ زیاته ده. کله چې یو اتوم یو الکترون له نږدې مدار څخه لرې مدار ته ځي او بیرته لرې مدار څخه نږدې مدار ته راځي نو دا به وړانګې ازادوي. دغه وړانګې خپله طیف دي. نو کله چې د یو مدار څخه بل مدار ته یو الکترون ځي او کومه وړانګه خپرېږي دې څخه دې د خپرېدو څخه موږ کولی شو دې د خپرېدونکې وړانګې فریکونسي موږ کولی شو دغه رابطې څخه د ریدبرګ رابطې څخه څنګه کو؟ لاسته راوړو. ښه د کانکور دوه پوښتنې دي.
لکه 18 پوښتنې موږ تېرې ساعت کې حل کړي وي. د سودیم فلز د سوځېدو شعله یا وړانګه څه رنګ لري؟ دا د تیر کال د 98 کال د ننګرهار د فورم سوال دی. موږ مخکې یادونه وکړه چې که چیرې د سودیم طیف تشکیل شي هغه به زیړ رنګ لري. شلمه پوښتنه داسې ده وایي که چیرې سپین نور منشور ته دننه شي کوم نور لږ منکسر کیږي؟ نو تر ټولو لږ چې منکسر کیږي هغه سور ده او تر ټولو زیات چې منکسر کیږي هغه بنفش ده. راځو د پلانک کوانت تیوري ته. که څه هم دغه عنوان کتاب کې نشته او په کتاب کې ډېرې د بور نظریې دي، خو هلته د بور په نظریو کې د پلانک تیوري یاده شوې ده او دا هم یاده شوې چې د بور نظریه د پلانک په کوانت تیوري باندې ولاړه ده. د پلانک تیوري له کومه شوه؟ مخکې له دې څخه چې کوانتم فزیک رامنځته شي کلاسیک فزیک موجود و او په کلاسیک فزیک کې د ماکروسکوپیک یعنی هغو اجسامو دپاره چې په سترګو لیدل کېده نظریې وړاندې کېدي او دغه نظریې به عالمانو راواخیستې او د میکروسکوپیک ذراتو دپاره یې هم تطبیق کړه. په کلاسیک فزیک کې یوه نظریه موجوده وه چې متحرک جسم کله چې حرکت کوي انرژي له لاسه ورکوي. دغه نظریه رادرفورد راواخیسته او د الکترون دپاره یې هم تطبیق کړه. چون داسې ده چې الکترون د هستې ګرد چاپیره تاویږي نو رادرفورد ویل چې الکترون هم په مسلسل ډول انرژي له لاسه ورکوي او چې انرژي له لاسه ورکوي نو دا به طبعا هستې ته نږدې کیږي. چون موږ یادونه کړې وه چې هستې ته نږدې مدارونو کې د الکترون انرژي کمه ده نو چې هستې ته نږدې کیږي دا به دومره انرژي کمیږي چې هستې ته لویږي. دا د رادرفورد نظریه وه خو وروسته ثابته شوه چې دا نظریه غلطه ده. بالاخره پلانک د کوانتم فزیک بنسټ کېښود او په کوانتم فزیک کې د مایکروسکوپیکو ذراتو په هکله نظریې وړاندې شوي دي. د دې نظریې په اساس داسې ویل کېږي چې انرژي قطعا په مسلسل ډول نه خپریږي او نه جذبیږي. که یو جسم انرژي له لاسه ورکوي یا انرژي اخلي نو دا به د ټوټه شوو قطعو په شکل اخلي. یعنې که چیرې موږ یو بخاري ولرو دا بخاري لګېدلې وي دې څخه تودوخه خپریږي. دا تودوخه انرژي ده. داسې نه ده چې دا د مسلسل جریان په شکل خپریږي بلکې دا به قطع شوي برخې لري او د هرې برخې ته چې ویل کېږي کوانت ویل کېږي. د کوانت معنا مقدار ده. د کوانت معنا څه ده؟ مقدار ده. لکه څنګه چې انرژي د کوانتونو څخه تشکیل شوي نو وروسته ثابته شوه چې اتوم هم کوانتونه لري. د اتوم د کوانتنایزیشن خبره پلانک کړی. بور له همدغې نظریې څخه په ګټه اخیستنې سره ویل چې اتوم مختلف مدارونه لري. د اتوم په منځ کې هسته ده او د هستې ګرد چاپیره چې دي مدارونه دي. دا د بور نظریه ده. بور داسې وایي یو الکترون چې په دغه سویه کې تاویږي دا نشي کولی چې په هر کیفي مدار کې حرکت وکړي. یعنی پورته مدار ته نشي تللی او که پورته مدار کې وي ښکته مدار ته نشي راتلی. دا یوه خبره. بله خبره یې داسې وه چې کله دا الکترون د دې هستې څخه ګرد چاپیره تاویږي نو دا د تاویدو په وخت کې نه انرژي جذبوي او نه یې له لاسه ورکوي بلکې هغه وخت د انرژي جذبولی او له لاسه ورکولی شي چې کله له یو مدار نه بل مدار ته ځي. کله چې یو الکترون له پورته مدار نه ښکته مدار ته راځي یا له ښکته مدار نه پورته مدار ته ځي نو دا به انرژي آزادوي او کله چې یو الکترون د پورته مدار نه ښکته مدار ته ځي او یا د ښکته مدار نه پورته مدار ته راځي نو د دې په انرژي کې به تغییر راځي. د دې په انرژي کې څومره تغییر راځي؟ کله چې پورته مدار نه ښکته مدار ته راځي د دې انرژي کمیږي او کله چې د ښکته مدار نه پورته مدار ته ځي د دې انرژي زیاتیږي. د کانکور سوال داسې د الکترون نه د کومې انرژیکي سویې اوربیټالونه نیسي یعنی زر کوم اوربیټالونه نیسي. موږ ویل چې ښکته مدارونو انرژي کمه وي نو اول به ښکته مدارونه نیسي. دویم جز دا وایي اوربیټالونه چې د ښکته انرژي سره د ښکته سطحې انرژي او هستې ته نږدې وي یعنې هستې ته نږدې وي انرژیکي سطحې څنګه وي؟ کمه وي. بله پوښتنه داسې ده وایي الکترونونه لومړی د کومو انرژیکي سویې اوربیټالونه اشغالوي؟ هماغه سوال له لږې شکل بدل ده. د کوم دویم جز د کمې انرژي او هستې ته نږدې اوربیټالونه. موږ یادونه وکړه چې یو الکترون د یو مدار نه بل مدار ته ځي د په انرژي کې تغییر راځي. دغه رامنځته شوی تغییر موږ څنګه حسابوو؟ موږ کولی شو دغې رابطې نه حساب کړو چې ای مساوي اچ ضربي نیو. دا رابطه په حقیقت کې د ای مساوي ان اچ اف په شکل ده. اف فریکونسي ده. اف چې شی ده؟ فریکونسي ده. اچ د پلانک ثابت دی.
د چا ثابت دی؟ د پلانک ثابت. ان د الکترونونو شمیر ده. ان د څه شمیر ده؟ د الکترونونو شمیر ده. که چیرې یو الکترون وي نو د هغې دپاره اچ اف، که چیرې دوه الکترون نه وي 2 اچ اف، که چیرې 3 الکترون نه وي 3 اچ اف. دلته دا د یو الکترون دپاره دی. نیو هم د فریکونسۍ دپاره کارول شوی، یعنې موږ کولی شو چې کله د فریکونسۍ دپاره اف او کله ورته چې نیو وکاروو. د کانکور سوال دی وایي د حرارتي څپې فریکونسي 3 ضرب لس په توان د 12 هرتز دی. د دې څپې انرژي پیدا کوي. دلته یې نیو درکړی. نیو څومره ده؟ 3 ضرب لس په توان د 12 هرتز ده. او تاسو ته پته ده چې هرتز سیکنډ په توان د منفي ده. دا رسم لیکلی شو چې 3 ضرب لس په توان د 12 سیکنډ په توان د منفي یو. موږ به انرژي پیدا کوو. چې انرژي پیدا کوو د دې رابطې نه به پیدا کوو. انرژي برابر ده اچ ضرب نیو. اچ د پلانک ثابت ده او د پلانک د ثابت ارزښت چې ده 6.3 ضرب لس په توان منفي 4 جول ضرب سیکنډ. نو موږ به دغه د پلانک ثابت راوالو 6.3 ضرب لس په توان دی منفي 4 جول ضرب سیکنډ. او ضرب یې کو د همدغې څپې په فریکونسۍ کې. فریکونسي څومره ده؟ 3 ضرب لس په توان دی 12 سیکنډ په توان دی منفي یو. 3 به په دې عدد کې ضرب کړو. 3 په 3 کې 9، 3 ضرب شپږ 18 اته یو اصل، او 3 په شپږو کې 18 او یو 19. نو 19.89 لس په توان منفي 4 ضرب لس په توان 12 لس په توان منفي 22 سیکنډ په توان منفي یو به د سیکنډ سره څنګه شي؟ اختصار شي. دلته به چې لا سره شي جول. نو دې څپې انرژي چې ده هغه 19.89 ضرب لس په توان منفي 22 جول دی. موږ کولی شو چې دا عدد داسې ولیکو، یو خاناشار به چپ طرف ته لاړ شو. داسې به لیکم چې 1.9 ضرب لس په توان دی منفي 21 جول. دویم جز سم دی. البته که تاسې د سلایډ کې وګورئ دلته یو د منفي علامه څنګه شوې ده پاته ده، همدغه جز سم دی. دا لاندې چې کوم جز په نښه شوي دا غلط ده. پاتې پوښتنې به انشاءالله آینده ساعت کې حلوو. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا پورې چې زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم تاسې په لویو بخونکي خدای سپارم. مخه مو ښه شه.